أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 2 آیات نمبر 20 21 22 درے آیاتن چنے نواغ ویلے کی گی دینامخ کی آیات کی چنے نواغ تیر شولو سی اللہ رب العزت فرمائل من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء سوک چیز غواړي چې نه نو هغه دنیا کې تادی کوي دنیا چې نو هغه غواړي نو مونږ د هغه له دنیا ورکو خو چې سوره مونږ غواړو او د چا د پاره غواړو هم به هغه په قدر ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها او څوک چې آخرت نو هغه غواړي او د آخرت د پاره مهنت او کوشش کوي نو مونږ د هغوی له آخرت ورکوم خو چې چا خپل مقصود دنیا وګرځولو نو دنیا وله هم مونږ ورکو او په خپلې مرضۍ متعلق چې سوره الله وی مونږ غواړو هم حق رول ورکوم خو صرف دومره قدرې وشي چې د آخرت چې نو هغه ختم شي تباهي شي آخرت کې نو هغه بیا دته هیڅ نو هغه هم نه میلاویږي. نو اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي کلا نمد هؤلاء و هؤلاء او دې دواړو کې څوک چې د دنیا طلبګار دی دوی له هم مونږ ورکو او څوک چې د آخرت طلبګار دی د هغوی له هم مونږ ورکو. نو د دنیا دا رزق صحت او په طور د کفایت چې د کم ضرورتونه دي الله وی دغه ضرورتونه مونږ دې دواړو له ورکو یو پکې هم محرومه نه پرېږدو داسې نه چې اخر چې کم طلبګار دی جو دی بیا د دغه نه محرومي نه د ضرورت په قدر د هغه ته چې هم د هغه کم ضرورتونه دی الله پاک وی مونږ ول ورکو خو د هغه خپل مقصود آخرت یې ګرځولی دی چې دنیای هم شول او آخرت هم شول او چا چې نو هغه خپل مقصود دنیا وګرځوله نو دی له هم مونږ ورکو خو صرف د دوی په دغه کې نو هغه نقصان دا وشي چې د دوی آخرت چې نو هغه تپا شي او د دواړو له ورکړه دا د الله بخشش او د الله عطا ده الله چې نو هغه ورکوي. وما كان عطاء ربك محظورا او نه د چې نو هغه ستا د رب چې نو هغه بخشش ستا د رب عطا ورکول چې نو هغه منع شوي یعنی د الله رب العزت چې هغه چا له ورکوي نو څوک داسې شتی هم نه چې الله رب العزت چې نو هغه منع کړي چې دلی ورکه او دلی مه ورکوه نو ستا د رب عطا دا چې نو هغه منع شوي نه ده الله چې چا له وغواړي هغه لی ورکوي. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض الله وی تاسو ګورئ مونږ څنګه چې نو هغه غوروالی ورکړی بعضو لره چې نو هغه په بعضو باندې دا د انسان په خپل وس او قوت او طاقت کې نه ده ځکه بعضې خبرې الله جل جلاله تکویني طور باندې په خپل چې نو هغه اختیار کې ساتلی دي ولې که زمونږ چېرته په اختیار کې وی نو بیا خو مونږ په هر شیز کې چې نو هغه زد کوو په هر شیز کې خپل عکس او پیس چې نو هغه وباسو نو که چېرته د انسان په جوړ باندې وی نو یو بس نو هغه بادشاه د زمانې او بل بس نو هغه د اولګي نه مړ کېدلو نو الله وی دا اختیار زما سره دی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض تاسو وګورئ څنګه چې نو هغه مونږ فضیلت ورکو بعضو لره چې نو هغه په بعضو باندې اوس دغه فضیلت چې نو هغه مونږ ورکو نو دا فضیلت کله مونږ په صحت کې ورکو یو خو ښکلی چې نو هغه طاقتور او ښه چې نو هغه موټا برابر ښه صحتمند چې نو هغې بل هغه شانتې د هغې مور پلار نه پیدا خو هغه شانتې صحت دی یو له الله چې نو هغه عقل او فهم چې نو هغه سیوا ورکړي بل له الله پاک چې نو عقل او فهم ورنه کړي یو له الله رب العزت چې نو هغه انابت رجوع الی الله چې نو هغه پړه کې ډېر واچي بل هغه شانتي الله ورنه کړي
یو له الله پاک چې نو هغه حسن او جمال چې نو هغه ډیر ورکی، بل له الله پاک چې نو هغه حسن او جمال چې نو هغه ورنکي. یو له الله رب العزت چې نو هغه قد او دا چې نو هغه خپل قد او خپل چې نو هغه ورکی، بل هغه شانتي قد جوسین چې نو الله پاک محرومه کی. یو الله پاک چې نو هغه خپل پیدا کی، بل چې نو هغه بد شکل پیدا کی. نو الله وی انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دا وګورئ دا زما خپل کار دی څنګه زه یو له په بل باندې نو هغه غوروالی ورکوم. نو گویا دې کې موږ ته دا سبق چې نو هغه میلاو شو که د چا عهده ده، که د چا چې نو منصب دی، که د چا خاندان دی، که د چا مال دی، که د چا حسن او جمال دی، که د چا صحت دی، که د چا قدر دی، څومره چې هم نعمتونه څومره په طور د نعمت انسان استعمالی، دا ټوله عطا د رب ده. د پکې خپل چې نو هغه اس کمال چې نو هغه هم نشتی. نو چې کله دا ټوله عطا د رب ده او د پکې څه کمال نشتی، نو یو سبق پیغه مونږ ته دا میلاو شو چې تکبر بچرته نه کی. دستا اس هم ندی، دغه صحت بدی، دغه نسب بدی، دغه رنگ بدی، دغه عہده بدی، د هر څه چې نو هغه بدی، خو چې د الله رب العزت نو هغه رضا دی اوچته شوله، دا ټول شیزونه بدی د ذلت سبب چې نو هغه جوړ شي. نو الله وی ګوره چرته تکبر چې نو هغه ونه کی، ځکه دا زما فضیلت دی ما درکړی. او دویم نصیحت پکې الله پاک پټ دا خو دی چې ګوره چرته حسد ونه کوي، چرته حسد چې نو هغه ونه کوي چې دی ولې داسې عهدې والا شو، دی ولې مال والا شو، دته ولې داسې ښکلی صحت میلاو شوی، دته ولې چې نو هغه مال دومره میلاو شو، دته ولې دا شی میلاو شو، دا ورته میلاو شو، دا ورته میلاو شو. چرته حسد چې نو هغه ونه کوي، الله وایي ستا نه یې نه دی اخیستی، دا ولا ما ورکړي. نو چې ستا نه مې نه دی اخیستی، ستا حصه مې ولا نه ده ورکړي، د ستا نه هم نه دی اخیستی، دا زما ورکړه ده، زما چې نو هغه غوروالی دی. نو چې زما دی نو تو ورسره ولې حسد کوي؟ چرته حسد چې نو هغه ونه کوي. نو ځکه الله وی انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات. او بل پکې الله دې ته اشاره وکړه وی آخرتو د آخرت درجې دا ډېر چې نو هغه زیاتې دي، و اکبر تفضیلا، او د آخرت چې نو هغه ډېر لوی فضیلت والا دی. نو دې دنیا په دې شیزونو پسې ونه لګي، ځکه که دا ټوله دنیا د خپل عهدو منصبونو او د خپل مالونو جایدادونو سره راغونډه شي، د دې قدر د الله په نسبت باندې د ماشي د پر په قدر چې نو هغه نه دی. نو چې کله دا ټول راغونډ شي او د الله په نسبت باندې د ماشي پر ته چې نو هغه نه رسی، نو چرته د دغه د حصول د پاره خپل صلاحیت چې دی نو هغه ونه لګي چې خپل ټول صلاحیت په دغه خرج کړي، بلکې خپل صلاحیت د په دین باندې او په آخرت باندې ولګو، د پاره د دې چې دین چې نو افضل دی، آخرت چې نو هغه افضل دی، او د آخرت درجات چې نو هغه ډیر دي. نو چې هغه درجات نه محروم پاتې نشي او هغه بهترین ځای باندې ولګي، نو ته به هم چې نو هغه بهترین شي. د ترمذی چې نو هغه روایت دی، غالبا مسلم شریف کې چې نو هغه هم د هغه مفهوم دی. نو هغه روایت چې نو هغه مفهوم دا دی، الله پیغمبر فرمایي وي آخرت ته چې هر سړی لاړ شي هغه بچ نو هغه ستومانه دی بچی نو خپیمانی. نو د الله پیغمبر نه تاسو شته الله رسول ولی بخپیمانی، نو کافر با او فاسق فاجر نیکی کمی کون کې دی په پدې باندې چې نو هغه خپیمانی چې ما د خپل چې نو هغه نیکی دای ولی مې نه کوله، ایمان مې ولی نه قبولولو، فسق فجور مې ولی نه پرې خودل. او چې چا نیکی کړی دا نو دا مسلمان او نیک بنی آدم دی به هم په خپل دغه عمل خپیمانی چې ما دا دومره لک کو نو ډیر مې ولی نه کو، چې نن ما ته اعلی مقام او درجات ملاو شوی. نو ځکه الله وی وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا لا تجعل مع الله الها آخر. اوس دې آیات کې چې نو هغه ماقبل سره چې نو هغه ربط او مناسبت، نو د ماقبل سره چې نو هغه ربط او مناسبت چې نو هغه دا دی چې مخکې الله ویلو تاسو دنیا پسې دنیا شزونه دغه چې نو هغه په تلوار باندې مغواړي، دغه چې نو هغه کوي، بلکې تاسو رجوع الی الله چې نو هغه کوي. او د کامیابی د پاره بیا الله جل جلاله چې نو هغه سلور خبرې موږ ته ښودلې. مخکې نو هغه موږ ویلو پرون، موږ وی د کامیابی د هغې مدار چې نو هغه پروت دی په سلور شیزونو باندې چې نو هغه دی. نو هغه سلور شیزونو کې موږ ویلو د ټولو نه وړاندې تصحیح د نیت،
بل ورځ درس کې مې چې نو هغه ویلو. نمبر 2 چې نو هغه د دغه نیت دپاره چې نو هغه محنت او کوشش کول. نمبر 3 تصحیح د عمل چې نو سنت طریقې مطابق کول. نمبر 4 تصحیح د عقیده ایمان چې نو هغه ساتل. نو وز په حق د الله رب العزت چې نو ذکر کوي چې ګوره مخکې دغه ذکر شول چې د کامیابۍ دپاره دغه څلور خبرې دي. نو وز په دغه څلورو خبرو باندې په دې آیت کې تفصیل چې نو هغه د دې ځای نه اخوا دغه دوه رکو د چې نو هغه تفصیل ذکر کوي چې چا دغه وکړل د به څه میلایږي او پای کې د ټولو نه اهم هغه چې نو هغه تصحیح د عقیدې وه د ایمان وه. نو ځکه الله ذکر کو لا تجعل مع الله الها آخر. تاسو د الله سره چې نو هغه بل څوک شریک چې نو هغه ما جوړوي. که چېرته د الله سره د څوک شریک جوړ کول فتقعد مذموما مخذولا نو پس تو به بیا کښېنې چې نو هغه بدحاله او بې یار او مددګاره رسوا چې نو هغه به شي. ځکه دا ټول کم شیزونه چې دي دغه مخکې څوک کرته تېر شول چې دوی ټول د چا چې د چا عبادت کړی د هغه به منکر شاب وایي چې زما عبادت یې نه دی کړی او الله به ورته وایي چې تاسو د چا دپاره عبادت کړی د هغوی نه خپله بدلو اخلئ. نو هلته خو به د هغوی په خپله محتاج نو دله به څه بدلو ورکړي. نو ځکه الله وایي د الله سره شریک چې نو هغه مه جوړوئ مه په ذات کې او مه په صفات کې. الله دې موږ ته دغه عقیده نصیب کړي. کلن نمد هر یو لمونگ ورکو هؤلاء دیتهم و هؤلاء او دیتهم یعنی هؤلاء چی کم د دنیا طلبکار دی دیلهم مونگ ورکو و هؤلاء او کم چی د آخرت د پاره محنت کې نو دیلهم مونگ ورکو. نو دی هر یو ته ورکړه من عطاء ربک استاد رب د عطا نه ده استاد رب د بخشش نه ده. وما کان عطاء ربک او نه د بخشش او عطا د رب استا محظورا منکړی شوی منشوی. انظر وګوره کیف فضلنا چې څنګه مونږ فضیلت ورکړو بعضهم بعض لرا علی بعض په بعضو باندې. ولل آخرت او یقینا خامخا آخرت دی اکبر چنین هغه ډېر لوی درجات په درجو کې و افضل تفضیلا او ډېر لوی دی په فضیلت کې. لا تجعل ما الله مجوړو ته الله سره الها آخر څوک بل معبود فتقعد پس تو بکینې مذموما بدحاله مخذولا او بے مددگارا.